بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري منګه پرون سبق کې دا ویلو چې د اسم متمکن دوه قسمونه دي، یو منصرف ته یو غیر منصرف ته. منصرف او غیر منصرف. منصرف ته وایي چې بدی کې د اسباب معنا صرف نه اسبابونه د اسباب معنا صرف نه پکې دوه سببونه راغلي وي، یا یو پکې داسې سبب وي چې قائم مقام د دوه سببونه وي دا پکې راغلي وي، جواب غیر منصرف وي، او چې پکې نه راغلي نو دا منصرف دی. چې په اسباب مناسب نه پکې دوه سببونه یا د سبب چې قائم مقام د دوه سببونه دا پکې راغلي وي جو غیر منصرف دی، او کني راغلي پکې بیا سره منصرف دی. دا منصرف حکم دار چې بری باندې دریوانه حرکتونه سره د تنوین ناراضي، او دا غیر منصرف حکم دار چې بری باندې کسره او تنوین ناراضي. صرف یو صورت د لبای کې برادي ان شاء الله بیا په اخر کتاب کې لیکل دی، نو موږ بیا په اخر کې وایو. دویم منګه ویلو چې اسباب منصرف نه هدي کم کم دي: عدل، وصف، تانیث، معرفه، عجما، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. الف نون زائدتان. وس بیا منګه پدې کې د هر تفصیل جرم دا به مې کو اټول اولنې عدل دی. عدل اټول اولنې سره عدل. عدل په لغت کې څلور معنی مونږ ویلې وي چې دې سیله کې کله حروف بدلیږي را بدلیږي، جدا عدل معنی به سره هم بدلیږي را بدلیږي. لکه موږ وی کدا عدل په سیله کې الی راشي نو معنی به مایل کېدل، اگر ته فلان عدل الیه. نمبر 2 چې کله دې په سیله کې عن راشي نو بیا به معنوي اعراض کو لګته فلان عدلان پلان کې دا نه اعراض وکړو. چې کله په سیله کې من ناشي نو بیا معنوي لري کېدل لګته عدل الجمال من البعير. او سلورم نمبر معنی د برابرۍ کول چې کله د دې په سیله کې بین راشي. د دې عدل تعریف او د دې اصطلاحي معنی چې یو کلمه په عربي کې لري تغیر اللفظ من صيغه الاصليه الى صيغه اخرى تحقيقا او تقديرا. آسان الفاظو کې چې یو اسم د خپل اصلي شکل نه بل شکل ته اوړېدلې بغیر د صرف قانون نه نو دې ته عدل وایي. د عدل دوه قسمونه دي، یو ته عدل تحقیقي وایي، یو ته عدل تقدیري وایي. عدل تحقیقي چې یو کلمه یو اسم د خپل اصلي شکل نه علاوه بل شکل اختیار کړي خو بدی راوړېدو باندې بدی تبدیلی باندې دلیل موجود وي نو دا دغه دی عدل تحقیقي دی. او که دلیل پې نه موجودو نو بیا دا عدل تقدیری دی. دلته عام طور باندې څنګه د عدل تحقیقي استعماليږي نو مثالونه د عدل تحقیقي عمر کړی دی، د عدل تقدیری په دې ترتیب سره ورکړي دي چې دا عدل دا د وزن فعل سره نشي جمع کېدای. وزن فعل یعنی یو ورسره روان ان شاء الله چې یو کلمه په داسې وزن باندې راغلي چې هغه وزن د فعل سره خاص وي، د وزن فعل وي. نو دا داسې نشي کېدای چې اسباب منصب یو کلمه غیر منصرفي او په دې کې د اسباب منصب نه یو پکې عدل راغلی یو پکې وزن فعل راغلی. ځکه چې د عدل لپاره شپږ اوزان دي، یعنی چې یو کلمه ته چې دا عدل دی کنه نو په دې کې به شپږ اوزان خامخاوي، په دې شپږ اوزانو کې په یو باندې خامخاوي. شپږ اوزان څه دي؟ فعل لك عمر، فعل لك عمر، او فعال لك ثلاث، فعال لك ثلاث، او مفعل لك مثلث، فعال یہ لو درې منګوي فعل نو بیا فعال بیا به درې نور فعال وایي اسان چې دتا فعل فعل فعال او فعال بیا مفعل او فعل لکه پوه شوي نو داسې اوزان شوي فعلو او فعلو فعال او مفعل او بلسو فعل مفعل او بلسو فعل. د فعل لپاره مثال لکه عمرو اخرو، د فعل لپاره مثال لکه امس، د فعال لپاره مثال لکه ثلاثو،
د مفعول لپاره مثال لکه مثلث او د فعال د لپاره مثال فعال د لپاره مثال سره د قطام او د فعال لپاره ثلاث دغه پوه شوي نو دا د وزن فعل سره نشي جمع کېدی ځکه د فعل لپاره خپل اوزان دي د فعل لپاره چې کوم اوزان دي نو عدل لای په وزن باندې شرط لري او دا د عالمیت سره جمع کېدی لکه عمر او ظفر دا عمر او ظفر د عدل تقدیری مثال دی چې عمر او ظفر دا په کلام عربی کې غیر منصرف استعماليږي عمر او ظفر په کلام عربی کې څه استعماليږي او چې غیر منصرف دا استعماليږي نو دا غیر منصرف د لپاره ول اسباب مناسب نو 200 غونه پکار دي یو پکې عالمیت او دویم پکې بل څه شی نو موږ په دې کې عدل تقدیری موږ فرض کړی دی عدل تقدیری په موږ څه کړی دی لکه موږ دا موږ وایو دا اسیدا موږ منلای چې دا عمر اصل کې عامر دی او ظفر بعد د ظافر دی وس دا عامر نه عمر او د ظافر نه ظفر څنګه جوړ شو په دې خبره باندې څه دلیل نشته دی چې دلیل به نشته نو دا عدل تقدیری دی او چې دلیل به وي نو سره عدل تحقیقی لکه دې ثلاثو دا یو کلمه دا غیر منصرف ده په دې کې د اسباب د منصرف نه یو پکې وصفیت ده وصفیت ورسوه معنا راځي وصفیت او یو تنه دا پرې کې عدل ده وس عدل تحقیقي له تقدیری له موږ وکتل چې ثلاث معنا ده درې د ثلاث معنا سره وس لفظ یو ده او معنا کې تکرار ده او قاعده دا ده چې تکرار د معنا دلالت کوي په تکرار د لفظ باندې نو چې لفظ یو دی او معنی اثبات ودا نو په معنی له تکرار دی نو د پته ولګی چې دا ثلاثو په خپل اصل نه دی دا مثلث په خپل اصل باندې نه دی بلکې دا په اصل کې ثلاثتون پوه شو باندې پوه شو یا لکه بل مثال لیکلو اخرو نو اخرو دا د عدل تحقیقي مثال دی ځکه اخرو دا جمع د اخرى ده او اخرى دا تانیث دی د اخرو د ستانیس ده او اخر اسم تفضیل ده او د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره کیږي یا په من سره یا په فی سره یا په اضافت سره او دی اخرو د چې موږ وکتل نه په اضافت شته او نه په الف لام شته او نه په من شته نو موږ د پته ولګی دا چې دا اخرو دا معدول ده انده راوړل شوی دی یا د الاخرون یا د اخرو منا او یا د اخر القوم په دې باندې پوه شئ تاسو په دې باندې پوه شئ یا بل مثال یې کله جمعو نو جمعو دا کلمه غیر منصرف ده یو سبب کې وصف او دویم کې عدل له وزع عدل تحقیقي له تقدیری له نو وګتل چې دا جمعو دا جمع د جمعاء ده جمعو جمع سره او جمعاء دا تانیث د اجمعو ده جمعو جمع د جمعاء ده او جماعه تانیث سره د اجمعو او قاعده دا ده چې کله د فعلاء کله افعل صفه مؤنث وي فعلاء وزن کته دا افعل صفه مؤنث وي نو دې جمع فعل راځي جمع سره دي او کچر دا فعلاء اسم ذات وي نو دا غي جمع د فعال د یا فعالا یا د فعلاواتن په وزن باندې راځي پوه شو باندې معنی لکه صحراء د دې جمع صحراء او صحراوات نازي نو دا فعلاء د دې جمع جمعو د جمعه او جمع جمعو راغله ده نو دا جمعون په وزن د جمعون ده د فعلون ده او نه دا جمعو په وزن د جماعه او د جماعات ده نو لهدا موږ پته ولګی دا چې دا په خپل اصل نه بلکې اصل لري دا یو څه ده لکه پوه شو باندې که تاسو زور سبق پرون نه لیکله نو ما تاسو ته پرونه سبق وې دا به ولي کوي په دې کې د اخرنۍ خبرې ګور ډېر زیات اهم دي د عدل تعریف د عدل اقسام د عدل اوزان او د دې کې چې دا په اصل کې څنګه و درې په خپل اصل لګنه نه دا ډېر زیات اهم دي که تاسو لیکل نه کړی پرون بیا ټایم په اخر کې دا وشو نو دا به ولي کوي ځان لا پوه شو به معنی و بلی کوي سبب کوي کوي دا غیر منصرف تعریف دا غیر حکم دا غیر مثال دا بولی کوي اسباب منصرف بولی کوي بیا به د عدل لغوي معنی د عدل اصطلاحي معنی او د عدل اقسام عدل تحقیقي تقدیری د عدل اوزان او دغه بولی کوي چیرې د عدل تحقیقي او عدل تقدیری دا کولی صحیح شو ولا اسباب منصرف کې دویم نمبر سبب هغه وصف ده
د وصف تعریف په کتاب کې نه لیکل ہے د وصف تعریف دار کون الاسم دالا على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها كون الاسم دالا على ذات مبهمه كون الاسم دالا على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها ماخوذه مع بعض صفاتها كون الاسم دالا على كون الاسم دالا على ذات مبهمه ويو اسم چې دلالت کوونکی وي کېدل د یو اسم چې دلالت کوي په ذات مبهم باندې ماخوذه مع بعض صفاتها چې دا بعض صفات پای کې ماخوذ کړل شوی اغستل شوی ما ته وګورئ تاسو وصف ستوي وصف دی ته وایي چې یو اسمي او هغه په ذات مبهم باندې دلالت کوي ذات مبهم دی ته ویل کېږي لکه یې مې سور سړی نو کده سور جدا تم سور سړی ویل کېږي او کده سور جدا تم سور سړی ویل کېږي او کده سور جدا تم سور سړی ویل کېږي او کده سوم انامالي سور دی نو دا انامالي د ما ذات معین کو نو وصف دی ته وایي کېدل د اسم چې دلالت کوي په ذات مبهم باندې او داسې ذات مبهم چې هغه بعض صفات پای کې اغستل شوی بعض صفات پای کې څه کړی اغستل شوی واښو به معنی كون الاسم دالا على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها یاد بشیلا دا وصف تعریف عام طور باندې خلق نه کوي په کتابونو کې نه لیکل او وصف چې د غیر منصرف لپاره څو جوړیږي نو شرط ولا دا چې دا وصف اصلي وي وصف څه ته وایي كون الاسم دالا على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها هر هغه اسم دی چې دلالت کوي په ذات مبهم باندې داسې ذات مبهم چې دا بعض صفات پرې کې اغستل شوی ور وصف دغه کې دوه وصفونه استعمالي کې پایل منه هوګي یو دا وصف دی چې دا د غیر منصرف لپاره سبب دی ایو بل وصف دی چې ایت صفت ویلې کېږي او هغه نعت ورته هم ویلې کېږي او په توابع کې ان شاء الله راځي چې پنځه توابع دي تاکید دی وصف دی بدل له عطف بالعرف او عطف بیان دی نو یو الته کې وصف او صفت او نعت راځي او یو دل کې نه نو د غیر منصرف په اسبابو کې چې کم دي نو پای کې دا قسم وصف دی هغه نه دی وصف هغه خو منصرف یا د مکه حالت مطابق هغه دلته کې دغه بات نه یا ورسته برابر ان شاء الله نو چې کله موږ وصف واوړو نو وصف په علم النحو کې څه استعمال شوی دوا یو هغه وصف او صفت او نعت چې کوم په توابع کې را روان دي دلته هغه مراد نه دی د اسباب منصب لپاره چې سبب جوړیږي نو دلته هغه وصف دی کم کې چې د اصل وضع په اعتبار سره وصفیت والا معنی پرته وي د اصل وضع په اعتبار سره بګي د وضع په اعتبار سره بګي وصفیت والا معنی سوي پرته وي او دا اخو چې کوم وصف ته کنه نو پای کې وصفیت والا معنی وي خدا دا ذات په اصل په اعتبار سره نه وي یعنی وصف دوه قسمونه دي یو وصف اصلي دی یو وصف عارضي دی وصف اصلي دی یو سره وصف اصلي دی ته وایي چې د وضع په اعتبار سره یعنی په کم ټایم کې چې دا لفظ وضع کېدو نو په هغه وخت کې به وصفیت والا معنی پرته و برابر خبره ده کورستو به وصفیت والا معنی وي او کنه وي او وصف عارضي دي ته ویل کېږي چې پای کې وصفیت والا معنی د اصلي وضع په اعتبار سره نه وي بلکې دا وضع شوی دی بل څه د پاره وي خو ورستو به بیا وصفیت والا معنی غالب راغلی وي ما دا وګورئ تاسو لکه اسود دا تور مارته وي تور مارته ارقم برق مارته وي وز دا اسود بدیږي د وځ په اعتبار سره توروالی معنی پرته ده او ارقم د برګی ته ویل کېږي چې سپینو هغه کنه برګ دی برګ ته ویل کېږي نو د اصلي وځ په اعتبار سره بګي د توروالی او د برګوالی معنی پرته ده یا احمر د اصلي وځ په اعتبار سره بګي د سوروالی معنی پرته ده اگر چې وس اسود تور مارتا او ارقم برګ مارته ویل کېږي یعنی وصفیت والا معنی بګي وس نشته لري وس بګي هغه اسمیت والا معنی غالب راغلی ده نو دې د منګه وصف وایي خو که یو کلمه د سوا چې په دې کې د اصلي وضع په اعتبار سره الکه څه ګوري کامرانه د بارو دریم ځل دې چې زه ته ګورم د بار ته ګوري کله اصلي وضع په اعتبار سره به وصفیت ولا معنی نه و بلکې ورستو به وصفیت ولا معنی راغلی و نو به غیر منصرف لپاره سبب نه
لکه ته مررت بنسبه 40 مررت بنسبه 40 ته وې کنه نو دلته کې دا د دې چې من کله ترکیب کوو د دې مررت بنسبه 40 د دې چې کله من ترکیب کوو نو موږ دې شوې چې مررت فعل فاعل له او بنسبه کې با حرف جر ده او 40 نسبه الموصوف ته او 40 سره صفت ده بس 40 صفت ده ودلته کې دا صفت اصلي نه ده دا صفت عارضی ده لکه دلته په ترکیب کو خدا صفت واقع دي چې زه تیر شو په داسې خطو باندې چې اخلي سوې سالور خدوي لیکن په دې کې د اصل وځي په اعتبار سره وصیت ولا معنی نشته څنګه ځکه چې دا چې واضح و د کو د 40 نو دا د عدد لپاره ودا کړل چې 40 هغه عدد ته ویل کېږي چې د دریونه بس دیوای او د پنځونه ما کم وي د وصیت ولا معنی پکې نه و اوس دلته کې دا استعمال شوی دی د وصف په معنی کې نو دا بغیر منصرف نه وي خو شو بل معنی ها یو ګور موږ د وصف تعریف وکړو د وصف تعریف سره کون الاسم دالن على ذات مبهمه ما بعد اوس ګور دا 40 د نوم یو اسم دی چې دلالت کوي په ذات مبهم باندې په ذات مبهم باندې دلالت کوي کنه څلور ها خو دا به د اصل وځي په اعتبار سره بګنای او دا به منګه د وصف لپاره وصف د غیر منصرف لپاره سبب کله جوړیږي نو وصف د غیر منصرف لپاره سبب حالت جوړیږي چې د اصل وصف په اعتبار سره د اصل وصف په اعتبار سره بګي وصفیت ولا معنی پرتوي اگر چې ورستو پرې کې معنی اسمیت غالب راغلي دې سره کوم کار نشته خو شو نو که یو کلمه د شوا چې د اصل وصف په اعتبار سره بګي وصفیت ولا معنی وا لو غیر منصرف وي اگر د وصف په اعتبار سره بګي وصفیت ولا معنی نه وا بلکې ورستو ورته حال شوا نه هغه غیر منصرف نوستا 40 وصف خده وصف عارضی ده وصف اصلي او دا وصف چې غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو دا غیر لپاره دا شرط چې دا وصف بسوي اصلي وي دې خبره مطلب کو شوي ها اصلي به څه مطلب ده چې د وصف په اعتبار سره چې کله دا وصف کوو کنه ناغه لکه د وصفیت والا معنی لپاره ودا کړو وصفیت والا معنی دا غره کون الاسم دالن على ذات الموجود ماخوذ ما صفته وصف وره تاسو ته وې اما الوصف هر چې وصف ده نو د وصف تعریف نه نه کړه هغه وایي چې ته وېدوله به ورځي وې دا به د قابلان واړي هما د معلومي چې لاګانی نو مرته وې د وصف څه تعریف ده او وصف په لغت کې په معنی د بیان سره راځي ښا وصف په لغت کې په معنی د بیان سره راځي بیان وضاحت ښا بیا دا وصف چې نه دای لکه په عدل په سډاری کې وصف ولې ذکر کو نو موږ وایو چې په وصف چې نه بری کې عام طور باندې په دې دا کې وصف په عدل کې دا وصف موجود وي او په وصف کې عام طور باندې عدل موجود وي لکه دا ورنه لکه اکثر لکه اوس په بری کې دا اسود او ارقم نو دا لکه عالمیت ته پکې او دغه ته پکې دا وصف ته پکې پوښوي یا عالمیت او وصف نو عدل له پکې او وصف ته پکې عدل له وصف ته پکې دا ځانې بری ثلاث او مثلث او اخرو او جمعو کې یو پکې وصف ته یو پکې سره عدل پوښوي نو دا دغه به ول بچی کړل او دا وصف تعریف وصف په لغت کې په معنا دا وضاحت سره راځي او په اصطلاح کې کون الاسم دالن على ذات مبهمه معقوده ما بعد صفاتها چې دا هغه اسم دی چې دلالت کوي په ذات مبهم باندې او هغه ذات مبهم چې په دې کې بعض صفات دغه اغستل شوی وي اما الوصف دلته وصف دینه شرط بیان کړل ښا صرف شرط بیان کړل چې وصف د غیر منصرف لپاره څو کړه جوړیږي فلا يجتمع مع العالميه اصلا یو خبره ده چې وصف د عالمیت سره نه جمع کیږي وصف د عالمیت سره ولې ځکه وصف په ذات مبهم دلالت کوي وصف په څه دلالت کوي او عالم چې دا په ذات معین دلالت کوي عالم چې چانومي کنه چانومي نه به ته پیژنې کنه نو وصف په ذات مبهم دلالت کوي او عالم په ذات معین دلالت کوي او ځوان دیوبل کې متضاد دي نو لہذا وصف د عالمیت سره نشي جمع کړي مطلب د دې خبرې دا ده چې کلمه د غیر منصرف ده نو بدی کې اسباب د منصرف ته ګوري کنه او د سینې شي کېږي چې په اسباب د منصرف کې به یو پکې عدل راغلی یو پکې عالم راغلی یو پکې وصف راغلی د سینې شي کېږي ولی ځکه وصف په څه دلالت کوي په ذات مبهم ذات مبهم پیژنې کنه مبهم څه چې لکه معین نه لکه د متور سړی یا ان تور خرو
نو تور خلق هر شي کې دي شي کنه هر څنګه تور زید ته جام تور سره کې دي شي کامر د جم تور سره کې دي شي او ذات معین چې لکه زه سومه زید یا عمر یا د اصغر یا فقر الله نو سب دغه یو سره د مراده بل نه مراده ویږي معنی نو فلا یجتمعوا مع العالمیه اصلا وصف د عالمیت سره نشي جمع کړي ولی عالم دلالت کوي فذات معین باندې او وصف دلالت کوي وشرطه او شرط وصف د پاره دار ان يكون وصفا في ان يكون وصفا في اصل الوضع چې د وضع په اعتبار سره وبکه د وضع اعتبار سره وبکه صبر دی د وصف په اعتبار د اصل وضع په اعتبار سره وبکه صبر دی معنی د وصفیت په بکه پردی معنی د وصفیت په بکه فاسود وصف باندې تفریق پیش کړي چې لکه دا قاعده د سره چې وصف په غیر منصرف لپاره کله سبب جوړي چې بری کې د اصل وضع په اعتبار سره د اصل وضع په اعتبار سره به څه موجود وي معنی د وصفیت فاسود وارقم فاسود وارقم غیر منصرف اسود او ارقم دا غیر منصرف دي اسود ویلېږي کې تور مار ارقم ویلېږي کې برګ مار دا غیر منصرف دي وان صار اسمين للحيه اگر چې د ادوانه ګرځېدلې دي ما نمونه د مارانو اگر چې د ادوانه ګرځېدلې نمونه د مار لاصالتهما في الوصفيه واذا بل غیر منصرف لپاره سبب څنګه جوړيږي چې په دې اربع بل اسود او په ارقم کې د اصل وضع په اعتبار سره د وضع په اعتبار سره په وصفیت ولا معنی پرته واربع في مررت بنسبه 40 منصرف او 40 فمررت بنسبه 40 کې دا منصرف ته ولی مع انه صفه سره د نه چې بریږي یو صفت پکې موجود ده ایو په وزن فعل موجود ده ولی لعدم الاصاله في الوصفيه زکه چې پدې کې د اصل په اعتبار سره وصفیت ولا معنی نشته د اصل وضع اعتبار سره پکې نشته وصفیت ولا معنی نشته د دې ته پوره خلاصه دا شوه چې موږ یو د وصف تعریف وکړو د وصف لغوي معنی بیان کول او په اصطلاح کې کون الاسم دالا على ذات المبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها بیا موږ وی چې وصف د عالمیت سره نه جمع کیږي ځکه چې وصف په ذات مبهم دلالت کوي او عالم په ذات معین دلالت کوي وصف په غیر منصرف لپاره سبب کله جوړیږي د دې لپاره شرط دار چې دې کې د اصل وجه په اعتبار سره بګي معنی د وصفیت موجود وي لکه اسود او رقم غیر منصرف دي ځکه د اصل وجه په اعتبار سره بګي معنی د وصفیت موجود ده اگر چې وصف استعمالي کې د اسمیت په معنی باندې او د مررت بنسبه 40 کې 40 دا اگر چې یو بګي وصف ده او یو بګي چې دا اوس د فعل ده لیکن بیا به هم دا غیر منصرف وي دغه چې د اصل وجه په اعتبار سره بګي دغه نشته وصفیت ولا معنی نشته پرې باندې تاسو پوه شئ وزدین انا اقواوی تانیث تانیث تعریف هم نه ذکر کړه تانیث د یو کلمې مؤنث کېدل تانیث د یو کلمې مؤنث کېدل ما ته خیال لې تانیث اول په دوه قسم لري یو ته تانیث لفظي او بل ته تانیث معنوي یو ته تانیث لفظي او بل ته سوي تانیث لفظي دي ته چې بری کې علامات د تانیث موږ ته واضح ښکاری علامات د تانیث به موږ ته ښکاری نو دې څه ویل کېږي تانیث لفظي او تانیث معنوي چې بری کې علامات د تانیث موږ ته نه ښکاری تانیث د علامات په موږ ته ښکاری دیتا دا ویل کېږي تانیث معنوي علامات د تانیث په اسم کې درې دي علامات د تانیث په اسم کې سوري درې دي تای لفظي او الف مقصوره زائده او الف ممدوده زائده یو تاسو ویل چې را موږ ضرور ویل یو تای مقدره په تانیث معنوي کې راوسته چې تانیث علامه په کې نه ښکارا ها تانیث څه دی لګي چې یو کلمه په مؤنث چې پای کې علامات د تانیث په موجود وي یعنی دا کوم مذکر یو کوم مؤنث وي کوم مذکر یو کوم مؤنث په تانیث هغه لفظ ته وایي چې پای کې علامات د تانیث په کې موجود وي علامات د تانیث په کې موجود وي لکه اوس ګوره طلحتو نو طلحه دا خو لکه مذکر دی طلحه څه دی او زمونږ د دې سره کار نشته دی زمونږ د لفظ سره کار دی لفظ دا تانیث لفظي دی دغه باقي کې تای مدور راغله پوه شو مې معنی نو د علاماتو په اعتبار سره تانیث په دوه قسم لري یو ته لګيږي تانیث سماعي او یو ته تانیث قیاسي مؤنث سماعي او ته سوې مؤنث قیاسي
مؤنث قیاسی دي چې علامات د تانیث په موږ تخکاره وي او مؤنث سماعي هغه ته وایي چې پای کې د تانیث علامات ښکارا نه وي. بیا ما وایي چې علامات د تانیث په اسم کې درې دي. تای لفظي الف مقصوره زائده الف ممدوده. اوس دا تا نه تا دا په دوه قسمه باندې ده. یو هغه تا ده چې هغه تای متحوله ساکنه ورته وایي. تای متحوله ساکنه چې دا د فعل علامه ده لکه ضربت. اجل تای مدوره متحرکه. تای مدوره هغه ته ویل کېږي چې د وقف په حالت کې په ها سره بدلیږي لکه طلحتو ضاربتون سامعتون شابرتون دا ټول. پوه شوي مې منې منګه وی تا ورسو سبق چې منګه وایو که نه نو دې لپاره دا خبر ضروري ده چې موږ د تانیث په خبره باتره باندې پوهو. تانیث چې په یو کلمه کې د تانیث علامات موجود وي نو هغې ته مؤنث وایي. په یو کلمه کې د تانیث علامات موجود وي نو نه صحیح علامات برابره خبره ده. که موږ ته په نظر باندې راتلو نو موږ ورته وایو مؤنث قیاسي دی او که موږ ته په نظر باندې راتلو نو موږ به وایو مؤنث سماعي دی. سره مؤنث سماعي دی. بیا موږ وی چې علامات د تانیث په اسم کې درې دي. یو تارا نمبر 2 الف مقصوره زائده نمبر 2 الف ممدود نمبر 3 الف ممدوده زائده. په دې تا کې موږ دوه خبرې دي. یو تای متحرکه ده او یو تای ساکنه ده. تای ساکنه ده فعل په اخره کې راځي او تای مدوره په اسم په اخره کې راځي. دې پورته تاسو پوه شئ. اوس ما ته وګورئ تانیث لفظي وي او تانیث بالتاوي. تانیث لفظي وي او سوي بالتاوي. تانیث لفظي او بالتاوي نو د دې د غیر منصرف د سبب جوړېدو لپاره شرط علمیت ده. د غیر منصرف د سبب جوړېدو لپاره شرط سره علمیت ده. او تانیث چې په الف مقصوره او په الف ممدوده زائده سره وي نو دا یو سبب قائم مقام د دوه سببونو ده. یو سبب قائم مقام د دوه سببونو ده. یو سبب قائم مقام مطلب موږ ویلو چې ما فيه سببان او سبب واحد يقوم مقامهما چې په دې کې اسباب من صرف په نبګي دوه سببونه راغلي یا یو بګي داسې سبب وي چې هغه قائم مقام د دوه سببونه. نو په دې اسبابو کې ورسو په اخره کې ان شاء الله وایو او په دې کې درې اسباب قویه دي. درې اسباب په کې سری اسباب قویه مطلب دا دی چې دا یو بګي د دوه کار کوي. یو بګي یو تانیث بالف مقصوره دایره یو تانیث بالف ممدوده زائده ایو جو مونږ د الجموده او ان شاء الله سبق کرا شي. پوه شئ لو مختصرا بیا وجه ویم تاسو نو ګوره تانیث څو قسمونه موږ وی درې. یو تانیث بالتا تانیث لفظي بالتا ایو تانیث لفظي او هغه بالف مقصوره او بالف ممدوده زائده ایو تانیث معنوي. نو تانیث لفظي بالتا چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو دې لپاره شرط سره علمیت. څه شرط دی؟ علمیت. او تانیث چې په الف مقصوره او په الف ممدوده سره وي نو دې لپاره هیڅ شرط نشته دی او دا داسې یو سبب دی چې دا قائم مقام د دوه سببونو دی. که په یو کلمه کې غیر منصرف نو موږ به دوه سببونه ګورو خو چې الف مقصوره زائده پکې ما ولو الف ممدوده زائده پکې ما ولو نو بیا به پکې ځکه فکر نه کوم چې علاقه دې کې څه شته. که تانیث معنوي وو نو بیا به د دې لپاره شرط داره چې دا کلمه به د دریو حرفونو سوای زائد علی الثلاثي بوي. سببي زائد علی الثلاثي بوي لکه زینب. او که زائد علی الثلاثي نه نو بیا ولا شرط داره چې متحرک الاوسط بوي. او که متحرک الاوسط نه نو بیا ولا شرط داره چې عجمی بوي. عجمی ټکی بوي لکه ما او جور. او کچر ته شو چې نه زائد علی الثلاثه نه متحرک الاوسط او نه عجمی ټکی وو نو بیا هغه منصرف او غیر منصرف باندې ویل جایز دي لکه هندون. پوه شوي. تانیث لفظي په جنو تانیث لفظي بیتا دا چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو څه شرط ولا علمیت. او تانیث بالف مقصوره او الف ممدوده د دې لپاره شرط شته نشته دا بغیر د شرط ده. یو سبب قائم مقام د څه سببونه دي. او که تانیث معنوي وي نو بیا دې لپاره اولنې شرط داره چې دا بر دریو حرفونو
سیوای زائد علی ثلاثی ورته وي یا به زائد علی ثلاثی وي لکه زینب که زائد علی ثلاثی نه دریو ټکو والو کدریو حرفونه والو نو بیا ولا شرط دی چې متحرک الاوسط وي یعنی منځنی حرف به سوي لکه سقر لکه سو سقرا سقر وما ادراک ما سقر او کدری حرفونه والو او متحرک الاوسط هم نو بیا ولا شرط دی چې دا به عجمی ټکی وي عجمه چې د عربو نه بنئ عجمی ټکی به سبا کې وجوب راشي ان شاء الله لکه ما او جور او کله درې ونه شرایط پکې نو چې مطلب یو کلمه سلور حرفونه سیوا هم نه تانیث معنوي دی تانیث معنوي دی خو د سلور حرفونه سیوا حرفونه پکې هم نه دي درې حرفونه پکې راغلي دي نو بیا موږ چې درې حرفونه نو شرط الله چې متحرک الاوسط پیدا متحرک الاوسط هم نه دی او موږ چې عجمی ټکی به عجمی به هم دی لکه دا هندون دی هندون نو هندي ته وګوره دا تانیث معنوي دی ځکه چې د مؤنث لپاره استعماليږي او د دې اصل هونیدتون نه دي هونیدتون اصل تصغیر راځي نو تانیث معنوي خو دې ته چې علامه د تانیث په متخکاری نو علامه د تانیث په متخکاری بیا موږ چې او تانیث معنوي نو شرط ولدار چې دا بر سلور حرفونه سیوای نو هندون د سلور حرفونه سیوا ده موږ چې درې حرف لکه زینب اوس چې کنه زینب نو دا زینب تانیث معنوي ده تانیث معنوي ده خو دا سلور د درې حرفونه سیوا ده جدا بغیر منصرف څخه چې شرط پکې موجود دی او کدرې حرفونه والو نو بیا ول شرط دی چې دا به متحرک الاوسط په لکه سقرا متحرک الاوسط ته کنه وایي به باندې نو هندون خو لکه متحرک الاوسط هم نه دی نو دریم شرط منګوي چې دریم خبره کچرته یو لفظ د چې درې حرفي وي متحرک الاوسط هم نه بیا ول شرط چې عجمی ټکی وي سببي او دا هندون عجمی نه عجمی نه ما میاش دوی او جور ظلم دو نو دا هم لکه نه نو هندونو ګره درې حرفیز ده متحرک الاوسط نه عجمی نه نو دا منصرف او غیر منصرف دواړه ویل جایز دي لکه رأيت مررت بالهندي ویلم جایز دي او مررت بالهند ویلم جایز دي پوه شو به باندې مررت بالهند ویلم جایز او مررت بالهندي ویلم سړي تاسو دې تاسو ګورئ دي کتاب ته اوس پکې شاید ته الګه چې تاسو په دې خبره تر باندې پوه شئ نو بیا به معاملې برابر وي لاول به موږ دا وایو نو لاول به موږ د مؤنث تعریف کوو چې مؤنث څه دی وایي چې علامات د تانیث پکې موجود دي د علامات په اعتبار سره د تانیث څو قسمونه دي د مؤنثو د مؤنثو وا کم دي مؤنث قیاسی مؤنث سماعي قیاسی او څو سماعي مؤنث سماعي څه دی وایي چې د عربو نه د اورېدل شوی علامه د تانیث په متخکاری او مؤنث قیاسی دی دوی چې بری کې علامه د تانیث راغلی وي علامات د تانیث په اسم کې سوري درې کم دي تانیث بالتا تای لفظي او تای لفظي بیا په قسمه او دویم نمبر تانیث بالی په مقصوره او تانیث بالی په ممدوده ده نو موږ به سره شو سه کتانیث بالتاو نو بیا د دې غیر منصرف لپاره سمو جوړو پر شرط سره عالمیت او کتانیث بالی په مقصوره او په ممدوده نو د دې غیر منصرف سبب جوړو لپاره هیڅ قسم شرط نشته بلکې دا یو سبب قائم مقام د سببونه دي او وجه موضوع او کچرته تانیث معنوي نو بیا ولې شرط دره چې دا با زائد علی ثلاثي وي زائد علی ثلاثه نو بیا متحرک الاوسط وي که متحرک الاوسط هم نو بیا با عجمی ټکی کنه عجمی او نه متحرک الاوسط او ثلاثي زائد علی ثلاثي نو بیا لغي منصرف غیر منصرف غواړي جایز دي پوه شوي دلته اوس دا قص خطر نه کړه وډاری کې لګل چې اما تانیث بالتا نو چې ته دوله ورتي داشه ما دا معلومه نو مرده فشرته دا تانیث بالتا لپاره شرط سره ان يكون علما چې دا بسوي عالم نه پیژنم یاره نوم به وس دا خبر او کوي چې د تانیث بالتا لپاره عالمیت ولې شرط ده د تانیث بالتا لپاره عالمیت ولې شرط ده د تانیث بالتا لپاره عالمیت ولې شرط ده د دې لپاره عالمیت څه شرط ده کنه چې د تانیث نه تانیث دا علامه د تانیث اوړي بدلیږي لکه مطلب یو ټکی دی چې پرېږي علامه د تانیث راله جو مؤنث به علامه تانیث نو جو مذکر دی او چې کله دغه د تای تانیث د په علم باندې رااله نو علم چې نه د تغیر نه محفوظ وي
عالم د سره محفوظ وي د تغیر یعنی د بدلیدو نه محفوظ لکه دا د دې علوم دی نو بس دا بل پورې خطر دا غودنه لګیږي نو چې دا دینه لريږي نو هغه تاریخ هغه تابت هم نه لريږي نو دا څنګه دی لپاره شرط دی په شرط کدا تاسو یو ډېر خپل خبر ده کیا دونه کو آینده ثالثه کې به کافیه وای عربیه کې بشری جامع وای صحیح ده نو دا دې پرده شرط دی عالمیت وكذلك المعنوي او دا رنګ معنوي وذل کې تانیث معنوي د مخکې کې تانیث بالغ مقصوره ظاهري رسول کړي ثم المعنوي و دا الاول هغه هندونه خبره کړه وای که معنوي دي یعنی تانیث معنوي دي ان كان ثلاثيا قدر حرفي وي او ساكن الاوسط وي او غیر عجمي وي لکه هندون نو بیا يجوز صرفه وتركه نو دې بیا منصرف ویلم جایز دي او غیر منصرف ویلم سری جایز دي وای منصرف ویلی ولی جایز دي نو لاجل الخفه زګه چې بدی کې څه موجود ده خفت پکې موجود ده یعنی دا کلمه خفیفه ده خلی مسله خفیفه ده مطلب یعنی ډېر حرفونه به هم نشته او متحرک الاوسط هم نه نو خفیفه ده جو کبلی باندې تنوین نشي جو خیر ده که کسره پیراش خیر ده او غیر منصرف ویل ولې جایز دي و غیر منصرف ویل څنګه جایز دي چې وجود سببین په سببونه به موجود دي یو به دانش موجود ده او یو به څه موجود ده عالم موجود ده یو به دانش موجود ده بل به څه موجود ده نو کوم منصرف او غیر منصرف دا جواز صرف ته والا مطلب دا ده کچرته یو کلمه ثلاثی نه رباعی وا نو یجب منعه د دې دا غیر منصرف ویل جایز دي که زینب لکه زینب پرې کوس کم یو شرط نشته ده زینب کې لکه دوی چې یو کلمه ثلاثی وي او متحرک الاوسط وي ساکن الاوسط وي او غیر عجمی نو هم منصرف غیر منصرف ویل جایز دي نو په زینب کې کوم خبره نشته دا ثلاثی نه ده زائد علی ثلاثی ده سره ها زینب او سقر فدا کو ثلاثی نو بلی کم شرط نشته ده دا ساکن الاوسط نه ولې متحرک الاوسط ده او ما اوجور فما اوجورګه عجمی ده لکه پوه شوي نو ګوره موږ دې خبر وکړه چې کلمه غیر منصرف د پاره چې تانیث معنوي او غیر منصرف د پاره دا سبب غیر منصرف ګرځي نو دې دا غیر منصرف د پاره شرط دارې چې دا به زائد علی ثلاثی به وي لکه زینب اگر زائد علی ثلاثی نو بیا متحرک الاوسط وی لکه سقر او کوم متحرک الاوسط نو او ثلاثی وا نو بیا شرط دار چې دا به حجموي کله دریوانه شرطونه بګینو نو منصرف او غیر منصرف باندې ول جایز لکه هندو پوه شوي والتانيث بالالف المقصوره او تانيث بالالف المقصوره سره لکه مثال سره حبلا والممدوده او په ممدودي سره الف مقصوره هغه الف توي چې راغین ورسو حمزه نه وی راغلي الف مقصوره هغه الف توي چې ورسو دي حمزه نه وی راغلي الف ممدوده هغه الف توي چې ورسو دي حمزه راغلي لکه حمراء او بيضاء او سوداء ممتنع صرفهما دا دوانه منصرف فعل ناروا دي البته تقامخه وذكره دا ولی یو سبب قائم مقام د دوه سببونو لري وای په دې الف مقصوره او الف ممدوده چې د کلی کمی په اخره کې راغلل نو داتې لری کیږي نه داتې یعنی دا به هم چې یو کلمه اسم مقصور وي نو باندې به الف مقصوره خامخا راغلي یا تانیث په الف ممدوده سره نو الف ممدوده په خامخا راغلي نو باندې کې راځي سبب قائم مقام د دوه سببونه یو باندې کې تانیث ته ایو به لزومي تانیث ته یو بګی تانیث ته بل بګی سره لزومي تانیث یعنی چې کومه کلمه کې الف مقصوره راغله نو هغه خامخا د سوي مؤنث وي سبوي مؤنث وي ني دې کې اصل کې یاد وسوي یو بګی لان الالف قائم مقام السببين الف د دوه سببونو قائم مقام دي دوه سببونه کم دي یو التانیث ولزومه یا التانیث ولزومه التانيث ولزومه كقول من هو احدهما التانيث وثانيهما لزومه دا بالک التانيث با خبر شي او لزومه دا به خبر شي احدهما ثانيهما دا یا قائم مقام السببين دا مقام نه التانيث او لزومه او یا دا بدل له السيننا سببين ما قائم السببين التانيث ولزومه هلکه بری پوه شوي وستاسو دا ولي کوي ورا منګه نن سبق کې وصف ویل اولنه وصف په لغت کې په معنا د وضاحت سره راځي. په دې سبق کې د 39 منټونو نه اخوا جدا سبق د لیکلو چیلنج شروع شو. وصف په لغت کې په معنا د بیانولو سره راځي، واضح کولو سره راځي،
او په اصطلاح کې کون الاسم دالا على ذات مبهمه مع ماخوذه من بعض صفاتها چې دا اسم ته ولېږي چې په ذات مبهم دلالت کوي او هغه وصف هغه دغه دار دی دا بعض صفاتونه غستل شوی هغه نوم د دې بعض صفاتونه غستل شوی وصف د عالمیت سره نشي جمع کېږي دا غي وجه دا چې وصف دلالت کوي په ذات مبهم باندې او عالم دلالت کوي په ذات معین باندې او دا باندې دی بل تضاد متضاد دي درېمه خبره وصف چې د غیر منصرف لپاره څه جوړیږي د دې لپاره شرط دی چې د اصل وصف په اعتبار سره وبدي کې وصفیت والا معنی پرته وي وصف چې د غیر منصرف لپاره څه جوړیږي د دې لپاره شرط دی چې د اصل وصف په اعتبار سره بګي وصفیت والا معنی پرته وي لکه اسود او ارقم اسود ویلېږي کې تور مار او ارقم ویلېږي کې برګ مار دا غیر منصرف دي ځکه چې د اصل وصف په اعتبار سره بګي وصفیت والا معنی پرته ده اگر چې وصف کې اسمیت والا معنی غالب راغل ده یعنی اوس د اسم په ځای باندې استعماليږي او ازل کې به وصفیت ولا معنی ده او 40 په مررت بنسبه 40 کې دا منصرف ده ځکه چې وصف کې دا وصف معنی پراته نه او د اصلي وصف په اعتبار سره به وصفیت ولا معنی نشته ده ځکه واضح چې دا 40 وځکو نو دای دا د 3 نه لپاسه او د 5 نه قده پورې وځ کړه ده د عدد د پاره وځ کړه د وصف د پاره نه وځ کړه اما تانیث بالتا سرورم د دریم نمبر د اسباب منصرف نه مؤنث هغه لفظ ته لګيږي چې پای کې علامات د تانیث راغلي وي د علامات په اعتبار سره مؤنث په دوه قسم لري یا د مؤنث سماعي وي یا د مؤنث قياسي وي مؤنث قياسي هغه ته وایي چې پدې کې علامات د تانیث په لفظونو کې موجود وي موږ تخکاري او مؤنث سماعي دي ته وایي چې علامات د تانیث پکې نه وي موجود د مؤنث سما قياسي درې قسمونه دي تانیث بالتا نمبر 2 تانیث بالف مکسوره تانیث بالف ممدوده زائده نو تانیث ټول څلور قسمونه شول تانیث بالتا لفظي تانیث بالف مکسوره زائده تانیث بالف ممدوده زائده او تانیث معنوي نو تانیث بالتا چې غیر منصرف د لپاره څو جوړیږي د دې لپاره شرط عالمیت ده لکه طلحتو دا شرط لري لپاره ذکر چې تانیث دا محل تغیر ده او په عالمیت کې چونکه تغیر ناراضي د دې وجنه چې کله د دې سره د عالمیت یو ځای شو نو دا بیا غیر منصرف سبب جوړیږي تانیث بالف مکسوره او تانیث بالف ممدوده دا چې غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي د دې لپاره هیڅ شرط نشته او دا یو سبب قائم مقام د دوه سببونه دي ځکه چې په دې کې یو تانیث ده یو په لزومي تانیث ده لکه حبلا او حمراء تانیث معنوي چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي د دې لپاره شرط ده چې دا به زائد علی ثلاثي وي یعنی د دریو حرفونو په سیوا حروف راغلي وي لکه زینب او که زائد علی ثلاثي نو درې حرفي او ثلاثي نو بیا ور شرط ده چې متحرک الاوسط به وي لکه سقره او که زائد علی ثلاثي نو درې حرفونو او متحرک الاوسط نو بیا ول شرط ده چې دا به عجمی ټکوي لکه ما او جو او که یو اسم د سیو کچره یو اسم د تانیث معنوي وو زائد علی ثلاثي نو متحرک الاوسط نو عجمی نو لکه هندون نو دې منصرف او غیر منصرف دواړه ویل جایز دي منصرف ویل څنګه جایز دي چې دا هندون خفیف ته او د وجه د خفت او غیر منصرف ویل څنګه جایز دي چې دوه سببونه پکې راغلي په دې پوه شو نو دا د درې څلور منټو سبق ده دا به ولي کوي یاد به کوي اجرا وای کوي ثواب ان شاء الله